سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. زمار اسلام عزت مند مسلمانان ورنو، اللہ رب کائنات عز وجل مستر زما پا کامل ایمان خوشحال کا دا قربانے دا مسائلنا چا اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کی فرمائی پاتم سپارہ کی: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. قل اے محبت و تویا بے شک منزما ونسکی او قربانی زما ومحیاي او جن زما ومماتی او مرگ زما للہ رب العالمین، دا اللہ تبارک و تعالی دا پار دی چاگا رب دا عالمینو دے، رب دا مخلوقاتو دے. انسان چی پا دنیا کی جن او زندگی تیرئی کاغا عبادت کئی موس کی اغوام دا اللہ تبارک و تعالی دا رضا دا پارا کئی، کہ قربانی کوي اغوام دا اللہ تبارک و تعالی دا رضا دا پارا کئی، کہ دنیا کی جن او زندگی تھی رئی اغوام دا اللہ تبارک و تعالی دا رضا دا پارا تی رئی، او کہ پتبان دے مرگ رازی ناغا مرگ بیم دا اللہ دا طرف ہوئی پدے باندے با اس قسم خفگان نوی ذکر دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف رازی. آغا رب چی رب العالمین دا تمام مخلوقات و رب دے. دا قربانی مسئلی دی، قربانی یا واجب عمل لے. آغا انسان چی دا آغا مال نصاب ترسیدلی وی نو پاغا باندے قربانی واجب دا، چی کتابون دا آغا ذکر کردے دے، فقہاو دا آغا ذکر کردے دے چی قربانی او دا سے عمل لے چی پدے کی بنیت صفاوی، مال بصفاوی، دولت بصفاوی، او خساروے او خسیز بدا اللہ تبارک و تعالی پنم باندے قربانی کے. نو مال چی نصاب تا ورسیگی نو قربانی پا انسان باندے واجب شی. بیا هاغه زناور چې هغه د قربانۍ د پاره دي د هغې د عمرونو حساب اول لګول پکاري. کله چې یو سړی بازار ته ځي، منډې ته ځي او هغه څاروی په بازار کې اخلي، په منډې کې اخلي، ناغله پکار دي چې هغه څاروی واخلي چې هغه سروب وي، ټپ نه وي، نقصانی نه وي. دې ته سوچ پکار دی نه چې قرباني دونه پیسې هم ته تاواني کې او خرابې هغه څیزواله چې هغه د خلکو په نظر کې صفا وي، پاک وي، ښایسته وي، حسندار وي، مزیدار وي او د الله په نزد باندې هم ښه څیز وي. رابو شو اول د دې مسلې نه
چې کوم کتابونه ذکر کوي او کوم فتاوو ذکر کړي دي د سارو چې کوم عمرونه مقرر شوي دي دا عمرونو مطابق دا لومبي درس په داغې نه شروع کوم. لومبي درس په دې کې چې د قربانۍ د ساروي عمر به څومره وي. د قربانۍ د ساروي عمر هغه کتابونو ښودلي دي چې په هغې کې ګډ چې ورته ویلی شي ګډ یا ګډه د هغې عمر به 6 میاشتې وي. د 6 میاشتو نه چې کم وي نو قرباني پې نه کېږي او د 6 میاشتو نه چې بره وي نو قرباني پې جایز ده. دویم نمبر چیلې شو یا چیلې شوه یعنې بیزه ورته ویلی شي که نه چیلې یا بیزه ورته ویلی شي. د هغې عمر به د 1 کال نه وي یعنې 1 کال به چې پوره وي نو قرباني پې جایز ده. که د کال نه زیاته وي پروا نشته خو چې د کال نه کمه نه وي. د غوا او د میخې د غوا د غوایه د میخې د سنډا عمر به 2 کاله وي. د 2 کالو نه چې کم وي نو قرباني پې جایز نه ده او د 2 کالو نه چې زیات وي نو قرباني پې جایز ده. مثال غوا غوایې د 2 کالو د 3 کالو د 4 کالو وي نو قرباني پې جایز ده خو چې د 2 کالو نه عمر کم نه وي. عمر ولې شرط دی هغه څاروي چې مخکې په مسله رام شي هغه څاروي چې هغه خلک منډې ته لاړ شي مخکې د هغه غاښونه ګوري نو هغه څاروي چې هغه خوراک کولی شي سروب وي سالم وي مزیدار وي حسندار وي عمر یې برابر وي نو قرباني په هغه باندې جایز ده. عمر ته به اعتبار ورکړی شي. نو د غوا او د میخې او د غوایه او د سنډا عمر به 100 کاله وي هغه به 2 کاله وي. د 2 کالو نه چې زیات وي خیر دی خو چې د 2 کالو نه کم نه وي. د اوښ او د اوښې یعنې څوک اوښ قرباني کوي څوک اوښه قرباني کوي نو د اوښ عمر به چې کوم دی هغه 15 کاله وي. د 15 کالو نه زیات خیر دی خو د 15 کالو نه به لاندې نه وي. دونه پورې عمر کتابونو ښودلی دی. کوم عمر چې مقرر شوی دی که د دې نه زیات وي قرباني پې صحیح ده او که د دې نه کم وي نو قرباني پې جایز بیا نه ده. شامی فتاوا عالمگیری او داسې نورو فتاوو دا ذکر کړی دی په دې باندې چې دغه عمرونه کوم ما وښودل دا عمرونه مقرر شوي دي. د ګډ دپاره 6 میاشتې بیا یو ځل وورئ ګوره د ګډ عمر به 6 میاشتې وي. دې نه چې زیات وي خیر خو چې کم نه وي. بیزا چیلې یا چیلوکې چې ورته ویلي شي د هغې عمر به 1 کال وي. د 1 کال نه زیات خیر دی خو چې کم نه وي. د غوا د غوایه د میخې د سنډا عمر به 2 کاله وي چې د 2 کالو نه زیات وي خیر دی خو چې د 2 کالو نه کم نه وي. د اوښه او د اوښې عمر به 15 کاله وي. د 15 کالو نه بره خیر دی خو چې کم نه وي. دا عمرونه مقرر شوي دي کتابونه ذکر کړي دي چې دغه عمر مطابق به څاروی برابرې څاروی پیژندی شي د هغه ګوره وزن انسان په نظر باندې صحیح راځي نو دې ټولو خبرو ته په قربانۍ کې سوچ او فکر کوي. دوی مسله پکې دا د قربانۍ څاروی به د نقصان نه پاک وي. اس قسم نقصان به د قربانۍ په څاروي کې نه وي چې قرباني کې نه خشز به قرباني کې که د قربانۍ څاروي په 2 سترګو باندې
یا په یوه سترګه باندې ړوند وي نو قرباني پې جایز نه ده. دا مسلې ته فکر شئ. ګوره د قربانۍ څاروی که په دواړو سترګو یا په یو سترګه باندې ړوند وي نو قرباني پې جایز نه ده، ځکه ګوره نقصان پکې واقع دی، نقصان ورکې دی. دویم مسله، که په یوه خپه باندې ګوډ وي او خپه په ځمکه نشي لګولی نو قرباني پې صحیح نه ده. په یو خپه باندې ګوډ دی، خپه په ځمکه لګولی نشي نو قرباني پې صحیح ځکه نه چې ګوره نقصان پکې واقع دی. ګوډ څاروی څوک کور ته ساتلو دپاره یا د قلبې دپاره یا د کار دپاره نه اخلي. بازار کې چې خلک څاروي ګوري نو هغه د کاروبار دپاره ګوري یا د پیو دپاره راولي، میخه یا غوا یا چیلې، نو هغه چې ګوره ړنده وي څوک یې نه الي، په خپه باندې ګوړې څوک یې نه الي. وی دې کې نقصان دی، په خپه ګوړه به څنګه کور ته بوځم. نو چې هغه د پیو دپاره او د خپلې ساتنې دپاره څاروی ګوره او د نقصان نه پاک ګورې چې ګوډ یا شل یا ړوند نه وي نو قربانۍ دپاره څنګه څاروی ګوډ اخلي او یا په سترګو باندې ړوند اخلي. نو دې ته ښه سوچ پکار دی. هغه څاروی چې په یو خپه باندې ګوډ وي او خپه په ځمکه لګولی نشي نو قرباني پې صحیح نه ده، جایز نه ده. او که خپې په ځمکه لګولی شوه، معمولی غوندې درد او تکلیف ورته محسوسېده او مزل یې کولی شو، خپې په ځمکه لګولی شوه او د ښه کېدو امکانات یې زیات نو بیا پې قرباني جایز ده. او که دغه مسله په دغه ځای کې وي نو بیا پې جایز نه ده. د ټولو مسلو ته سوچ او فکر پکار دی. انشاءالله العزیز وار په وار باندې به یو مسله د مسلې وړاندې کیږي او دا مهرباني کوئ په خپل هم اورئ او خپلو دوستانو ته شیر کوئ، هغوی ته یې رسوئ په وجه د دې چې دا صدقه جاریه ده چې یو سړی مسله واوري او بل ته بیان کړي، بل ته یې ورسوي نو هغه په هغې باندې عمل وکړي، ده ته پې اجر او ثواب میلاویدی شي. نو دا قربانۍ شپې ورځې را روانې دي، ځکه د قربانۍ مسلې اهم دي چې سړی سوچ او فکر وکړي او دا یې زده کړي. نو دغه چند خبرې مې ستاسو د وړاندې پیش کړې. انشاءالله وار په وار به د دې په حصو کې یو درس را روان وي، مې به تاسو هغه ګورئ او خپله فایدې به ترېنه پورته کوئ. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.